ریلیکسیشن کوو میک اپ هم ورته کوو ښه خوراک شاک دا ګرده کوو روح خواته زموږ تعلق نشته او دغه رنګ په جذبات مې کنټرول نشته دغه رنګه چې کوم زموږ فیملي لایف دی خانداني ژوند دی په هغې کې توجه نشته یعنې موږ په یو شي ته ډېر ایکسټریم لیول ته ورسو تجاوز وکړو نو په دا ټولو شیانو کې باید بیلنس راشي خپل چې د انسان کوم رول دی کردار چې ورته وایي یو رول د دغه دا دی چې دی طالب علم دی یو رول دا دی چې دی زوی دی یو رول دا دی چې دی ورور دی یو رول د دغه دا دی یو کردار دا دی چې دی د همسایه دی یو رول دا دی د نبي امتي دی یو رول دا دی د عبدالله دی د الله بنده دی نو دا ټول کردارو کې باید د توازن راوړي ډېر خلک دا دي منځونه نه کوي وایي بس یار چا ته تکلیف نه ورسو بس انشاءالله خدای به خیر کړي نه ته چا ته تکلیف نه ورسوي دا یو رول خو ته رسولی دی دې کې درې درجې دي یو ظلم دی یو احسان دی یو عدل دی ظلم هغه دی چې کوم د یو سړي ریکوایرمنټس دي کوم چې د کوم رول ریکوایرمنټس دي هغه ته نه پوره کوي هغه په ته ظلم کوي اوس که ته لمونځ نه کوې کوم چې ستا د الله څخه ستا کوم کردار دی عبدالله په هغې کې ته په ظلم کوي اور کوم که دی د همسایه ته تکلیف ورسي بیا چې دی د کوم د همسایه والا رول دی په هغې کې دی په ظلم کوي عدل کې باید چې راسي بیلنس کې راسي بلکې په احسان کې راسي چې هغه شی دی ښه نایس ورته ډېر ښه یې وکړي که لمونځ دی په ښه طریقه یې وکړي که همسایه سره تعلق دی په ښه انداز باندې دی خپل تعلق نباو کړي نو د دې شاته دا دی چې بیلنس لایف کې په ژوند کې بیلنس راولي په جذباتو کې په روح کې په عقل کې په جسم په روح کې بیلنس راشي خپله به انشاءالله مفتي صاحب ځوانانو ته که هلکان دي که نجونې دي مختصرا د یو ښایسته میسج ستاسو نه خاص ښایسته میسج دا دی چې خپل وخت هسې خو دا ټول پروګرام میسج و لیکن مختصرا چې مختصرا دا دی چې یو خو دی خپل وخت منظم کړي خپل د وخت یو سیکنډ د دې قیمتي چې یو سیکنډ مو دغه فالتو ضایع نه شي چې ټایم یوټیلایز کړي بل دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند دی دا ژوند خپله یوه سټډي کړي بیا دې په هغې باندې عمل شروع کړي دویم په ژوند کې د اخلاص راوړي چې هر کار دی د الله د رضا لپاره کړي اور فایند یور وای چې هر کار کوې د هغې شاته وایي چې وای کیو ولې دا کار زه ولې کوم یو وجه او وجه دی خپل فایند کې تلاشي کړي چې وایي دا زه دا کار کوم ولې کوم چې دا یو دی دغه کې نو زه خپل کیریر وم نن سبا ډګریانې اخلي معلوم نه دی چې ولې ډګري اخلم مقصد نوکري بس هر سړی وایي زه نوکر جوړ شم بس یو دغه دی یو غبل دی چې روان دی نو اول د خپل وایه معلومه کړي بل اخلاص د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت یې ووایي بیا دې په هغې باندې عمل وکړي او خپل وخت دا وخت یې شی دی که دا چا منظم وکړي بس هغه په دنیا کې هم کامیابه وي په آخرت کې هم کامیابه وي مفتي صاحب ډېره زیاته مننه ډېرې زیاتې ښایستې خبرې ډېر زیات خوند یې وکړي انشاءالله په راتلونکي وختو کې به زه بیا ستاسو سره خپرونه کېږي بل سیشن به وي نورې مسلې به وي نورې خبرې به وي ستاسو یو جهان مننه قدرمن مفتي صاحب په آخر کې یو خبره وکړه چې زه په هغه خبره لږ نور مزید خپلې خبرې پکې وکړم چې د انسان او په حیوان کې بنیادي فرق دا دی انسان چې دی هغه مقصد لري حیوان مقصد نه لري حیوان د کروڑاو سالو څخه چې دی هغه ژوند تېروي لکاو سره کالو سره را روان دی لیکن هغه ته را ژوند دی بهترین در کې راغلی انسان چې دی هغه مقصد لري د انسان یو مقصد دی یو ګول دی یو ټارګټ یې معلوم دی د هغه تعین باید انسان وکړي زموږ مقصد ستا ګول ستا ټارګټ ستا دی چې موږ خبر نه یو باید چې موږ خپل په دننه دا سوچ وکړو چې یار زه دې دنیا ته راغلی یم په ما کې کوم راته راښایسته چې هغه زه ښه کولی شم خپل مقصدونه باید چې موږ معلوم کړو بغیر مقصد ژوند حیوانان تېروي لیکن ځینې دا تر انسانان شته د بدې مخې چې هغه هم بغیر مقصد ژوند تېروي نو باید چې مقصد خپل د ژوند هغه معلوم شي ژوند مختصره دی د څلورو ورځو ته دی او نن سبا اخره زمانه کې ډېر زیات په تیزي سره وخت روان دی پخوا به ورځې نه تېرېدې نن سبا چې مخ راغی 2018 اوس 19 شروع شو بیا به 2020 کې شروع نو دا وخت ډېر زیات په تیزي سره روان دی انسان باید چې کوشش وکړي یو وخت ټول د دې دنیا څخه ځو و که همسایه دې راسره ضعیف نیسي که ورور دی نن سبا په ورونو یو ډېر بهترین رشته به پخوا ویل چې دا زما ورور دی که نه یو پرېږده به هم وویل یار ته زما ورور یې ورور به په دغه ورته ویل چې ورور ډېر زیاته قریبه رشته ده نو نن سبا د ورونو په منځ کې چې کوم اختلافات دي کومې کیسې روانې دي د لږ پیسو دپاره د یو لږ شیانو دپاره چې دی کوم زموږ جنګونه جګړې کوم چې دی زموږ تعلق خراب کړی دی مور پلار چې کوم یو مقام چې زموږ په هغه کې هغه چې دی ورځ په ورځ روان دي نو خپل په ژوند باندې نظرثاني کول ضرور پکار دي زموږ چې حالات دا کوم چې حالات دومره زیات سره خراب دي خلکو مري او څوک چې وژني هغه په دې نه دی خبر چې زه لا ولې مرم او کوم غریب چې مري هغه په دې نه دی خبر چې زه ولې مرم دا ټول شیات چې دا زموږ د اسلام څخه لري اسلام چې دی هغه موږ فالو کړی نه دی اسلام باندې موږ سر خلاص کړی نه دی
مفتي صاحب ډېرې زیاتې خبرې وکړې چې موږ خبر یم چې دا شی دا طرف لیکن موږ مذاق تنقید دور دي نو وخت مختصرا با مقصد د ژوند باید چې هر انسان تېر کړي ځانونه ډېر زیات خیال ساتئ خپل دوست خوشحال کسي کول اجازه سپارم پرې الله